بسم الله الرحمن الرحيم ومن ازلم او ممن منع مساجد الله در هغه سړي غټ ظالم څوک دی چې د الله د کورو څخه خلک بندوي ان یذکر فیها اسمه چې هغه واخلي په هغې کې د الله نوم وسعا فی خرابها اور د الله د کور په خرابېدو کې کوشش کوي اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین د داسې سړي لپاره پکار نه دی چې د الله په کور کې داخل سي مګر چې وویریږي د الله څخه لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الاخرة عذاب عظیم د دې دپاره په دنیا کې رسوایی د ذلت دی ولهم فی الاخرة عذاب عظیم اور د دې دپاره په آخرت کې ډېر غټ عذاب دی دا آیت ما په اردو کې تفصیل بیان کې دا آیت الله رب العزت د حدیبیه پر مقام چې نبی علیه السلام د 1500 صحابه سره راوګرځاوي چې مسجد حرام له بنځه دا آیت پر هغه موقع باندې را نازل سو د قیامت ته پورې دا آیت په قرآن کې دی هر هغه سړي دپاره پیغام دی د الله رب العزت د طرف څخه سبق دی درس دی پیغام دی چې کوم سړی خلک د الله د کور سره راګرځي الله رب العزت دی موږ دغه مسجد سره آباد واوسئ الله رب العزت دی موږ د داسې ظلم څخه بچاو کړي چې د مسجد ګستاخي زموږ څخه وسي دا د الله کورونه دي دا چې آباد نسی نو چش به آباد سي نن په دې پوره محله کې په کورو کې چش دي ټیویان دي ستاسو په جوبو کې چش دي ټیویان دي بوګانې دي بد ماحول دي شکنځل دي غیبتونه دي په دا پوره محله کې دغه یو د الله کور دی سهار څخه مخستانه پرې الله اکبرونه دي قرآنونه دي تلاوتونه دي ذکر و اذکار دي څونه غټ غنیمت دی څونه غټ شی دی ما دې په خدای قسم چې په کروڑ روپۍ څخه هم زیاته دغه ګټه څوک نشي کولی دې دپاره منفي سوچ مه ساتئ مه منفي دغه کوئ بس د مسجد د آبادېدو دپاره زه هم لګیا تاسو هم لګیا سئ الحمد